نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما بجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. بېشکه هغه کسان چې یریږي د رب خپل نه په شیشه د دوی دپاره بخشش دی او اجر لوی دی. که تاسو خپلې خبرې پټوئ او ښکته کوئ او که ښکاره کوئ نو بېشکه دغه الله د سینو په رازونو خبر دی. خبردار واورئ چې الله پوهیږي په هغه چې پیدا کړي دي او دغه الله باریک بین او خبردار دی. سورة ملک آیت نمبر 12 13 14. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الایمان بضع وسبعون شعبه، چې دا ایمان بېشماره څانګې لري. افضل څانګه د ایمان چې ده نو دا لا اله الا الله دی، او لاندې څانګه د ایمان اماتة الاذى عن الطریق، د لارې نه ضروري شی پسند کول. والحیاء شعبة من الایمان، او حیا دا د ایمان ډېره لویه څانګه ده. حیا او د هغې فوایدو. حیا څه ته وایي؟ د حیا د دې لفظ معنی ده التغییر والانکسار، یو شی ماتېدل او په یو شي کې تغییر راشي. او شرعا حیا دې ته ویل کېږي چې انقباض النفس عن القبیح، خپل نفس داسې یو قبیح کار نه ساتل او منې کول، دې ته حیا وایي. بیا حیا درې قسمه ده، یو ته حیا شرعي وایي او یو ته حیا عقلي وایي او یو ته حیا عرفي وایي. حیا شرعي دې ته ویل کېږي چې شرعا هغه کار ته وکړې نو ته به شرعا چې ګنې قبیح انسان یې، غلط انسان وایي. شریعت په تا ته وایي چې ته ډېر غلط سړی، نو دې ته ویل کېږي شرعا حیا. او عقلا حیا دې ته وایي چې سړي عقل هغه انسان ته وایي چې که دا کار ته وکړې نو تا ته به عقل چې کومه دی نو غلط انسان وایي، دې ته عقلا قبیح وایي. او عرفاً دې ته وایي چې په عرف او رواج کې په ماحول کې که ته دا کار وکړې نو خلک پوهي دا ډېر غلط سړی دی. دلته معتبره حیا چې کومه دی شرعي حیا ده. شرعي حیا مطلب دا دی چې انسان هغه کارونه نه کوي چې شرعاً په هغه باندې ذم بیانېږي او د هغه مذمت کېږي، او عند الله او عند الرسول او عند القانون چې کومه دی شرعي هغه غلط انسان دی. نو حافظ ابن حجر فتح الباری کې او نور علما، امام غزالی احیاء العلوم کې هغه نقل کوي. نو دلته د حیا ذکر دی. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي چې د ایمان ډېرې څانګې دي. دا اویا څانګې نه، اویا د کثرت دپاره دي، ډېرې څانګې دي.
او د دې ایمان په څانګو کې چې سړی اول ور داخلېږي نو هغې کلمه ده لا اله الا الله. ځکه خو چې افضل الذکر لا اله الا الله، د ټولو نه بهترین ذکر لا اله الا الله دی. او دا ورد کوه او دا ورد نه به ځان غافله کښېنه. او بیا په دې کې لاندې څانګه د حیا او د ایمان لاندې څانګه چې ده اماطة الاذى عن الطریق. داسې معمولي غوندې خبره به وي خو لیکن هغه به ډېر لوی قدرمني. نبي علیه السلام فرمایي چې ما د معراج په واقع کې په نیکو کې هغه نیکي م ولیدله چې یو سړي د جومات نه یو خسڼی اخیستلی باره ګذر کړی دی، یو چخ چې دا یې بهر ګذر کړی دی. او دا خبره مې یاد ساتئ د جومات د حفاظت او خدمت چې عقیده توحید برابري. نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی د جومات خدمت کوي او عقیده ټیکي، دا پکې یاد ساتئ. عقیده ټیکي او دی لله فی الله د جومات خدمت کوي، نو تاسو در ایمان گواهی ورکړئ چې دا ایماندار دی. او د هغې وجه سره وجه هم دار دغه عبدالله ابن عباس هم فرمایي قرآن کې الله تعالی فرمایي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. جوماتونه ایماندار آبادی، او آبادي یوازې تعمیر نه دی، آبادي په مانځه باندې آبادول، صفایي کول، د دې اهتمام کول. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما په نیکو کې هغه خسڼی هغه معمولي غوندې یو چخ چې ولیدلو چې چا د جومات نه بهر ګذر کړی دی. او بیا مې په ګناهونو کې وکتل چې جومات کې چا لاړې توکلي او یا یې پکې خراج کې توکلي دي او هغې پاک کړ نه دي، دفن کړي نه دي، توبې نه دي ایستلي، نو ما په ګناهونو کې هغه م ولیدله. نو چې یو سړی نسوار راواخلل د جومات کې وراچې هغې پې دغه جومات حصه ده. ګورې دا یاد ساتئ، دا د اودسونو ځګی دا جومات حصه ده، دا نه خرڅېږي او نه بدلېږي. د دې وجې نه ډېره صفایي به اهتمام کوي. نو چې ته ځې او ګندګي پې مې کوې او صفایي نه کوې نو دا خو منافق دی، ته خو مسلمان بیا نه وي، دا خو د منافقانو کار دی. دا خو به صفایي کوي. ډېر غټ غټ خلک تېر شوي دي هغوی به صفایي کوله. شیخ الهند محمود الحسن رحم الله باره کې نقل کوي چې به د شپې په نیمه شپه راتلو او د جومات چې کومه دی نو دا ټول اودسخانې به پاکولې. نو دا ټیک نه دی. دا خبره چې څوک یې صفایي کوي نو هغه له پکار دی چې هغه ډېرې ګیلې شکوې نه کوي، خو چې دا څوک یې کوي نو دا خو مجرم دی، دا خو سره دا منافق. نو د جومات اهتمام او صفایي. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما په نیکو کې د جومات صفایي خسڼی ولیدو چې دا نو چې جومات یې غونډ صفا کړی، او په ګناهونو کې مې دا ولیدله چې سړي لاړې توکلي. یو ځل جومات ته راغی نبی علیہ السلام او د جومات پر دیواله باندې صحیح بخاري حدیث دی چا خراج کې لاړې توکلو، ډېر سخت پریشانه شو. او بیا هغه د کجوري څانګه ورسره وه په هغې باندې هغه ځګی صفا کړو، عطر یې پرې پورې کړل، عطر. نو د دې وجې نه وایي چې وادناه اماطة الاذى عن الطریق. او بیا والحیاء شعبة من الایمان، او حیا دا د ایمان ډېره لویه څانګه ده. د دې وجې نه په حدیث کې راځي د مسند احمد حدیث دی ان الحیا لا یأتي الا بخیر وان الایمان کله حیا. وایي دا ایمان ټول حیا ده، ولې چې په سړي کې شرعي حیا نه وي، شرعي نو د ایمان نه دی. ایماندار سړی به چې دی نه دی نه یېرېږي چې یاره شرعن عند الله خو مجرم نه یم، د الله په نظر کې قبیح نه شومه، هسې نه چې ما ته چې کوم د قباحت او مضموم صفت چې کوم متوجه شي. امام ابن قیم رحم الله فرمایي چې دا حیا د حیات نه زندګۍ نه ده. وایي څنګه چې الحیا مطر ته باران ته عربي زبان کې حیا وایي، نو کله چې باران وشي او دا شړې ځمکې چې کومه دی نو دا بیرته آبادي کې ژوندی کې په دې کې حیات او زندګي راشي. د دې وجې نه چا کې حیا موجوده وي د زړه چې کومه دی ژوندی وي، او چې په چا کې حیا نه وي نو قلة الحیا من موت القلب والروح. حیا چې په چا کې نه وي که نه د روح او د زړه چې کومه دی دا مړ. نو لہذا دا شرعن کم شی قبیح دی نو هغې کې وسه کې ځان ساتي. په دې وجه باندې دا مشهور حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او داسې نور روایاتو کې دي چې ان مما ادرک الناس من کلام النبوة اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دا ډېر ناشنا خبره ده، صحیح بخاري حدیث دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، د عباس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تیر شوي
زمانې نه پیغمبرانو نه دا یو خبره هر پیغمبر خپل امتیانو ته ویلې ده او هغې امتیانو یې دا خبره دغه شانتې نقل کړې ده، نبي علیه السلام ته راورسېدله چې څنګه به د لا اله الا الله په دې باندې د ټولو پیغمبرانو امتونو اتفاق و. د ټولو پیغمبرانو دعوت څه و؟ لا اله الا الله. بیا د هر خپل وخت پیغمبر به سره خپل نوم دا ذکر کولو، آدم نبی الله، نوح صفی الله، ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله، داسې به سره راتله او نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله. خو دا لا اله الا الله دې باندې اتفاق و. نو دغه شان دي په دې یو جمله باندې ټول امت اتفاق کړی دی چې هر پیغمبر خپل امتیانو ته ویلي دي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، او د دې معنا په بل الفاظو باندې اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. حیا لاړه، هر څه لاړه. کله حیا د سترګو نه وځي، شرعي حیا وځي، نو هغې ته فاسق وایي، هغې ته فاجر وایي. او کله چې عقلي حیا وځي که نه هغې ته لیونی وایي. او کله چې عرفي حیا وځي نه هغې ته ابله او لاابالي ورته موږ وایو، ابله او لاابالي ورته وایي. نو چې شرعي حیا وځي نو دا فاسق شي او فاجر شي. نو دا جمله دا زده کول پکار. سلمان فارسی رضی الله تعالی فرمای ان الله اذا اراد بعبده هلاكا نزع منه الحیا فاذا نزع منه الحیا لم تلقه الا مقتا. و الله تعالی چې بچ یو قوم باندې تبعی راولي، په یو شخص باندې تبعی راولي او هلاکت راولي، نو الله ته اول حیا والی. او چې کله حیا ختم شو کنه ادب ختم شي، احترام ختم شي، عذابونه چې کوم دی ناسه شي شروع شي. لکه نن سبا چې تاسو وګورئ اوس حیا ختمه ده، حیا بالکل ختمه ده. پخوانو به دومره قدر او دومره ادب و چې د مشرانو به کېدلو خلک حیران وو. دومره علم نه و، دومره پوهه هم نه وه، او دومره زیات چې کوم دی نو ادب هم نه. اوس هغه ادب ګورې په دې یوازې د کالجیان نه په دغو کې هم نشته دی. او زموږ طالبان ښه دي، زموږ ادب ډېر کوي، خو لیکن نور چې دا فارغ شي دا ملیان بعضې نو هغه هم داسې لګیا یي، مشر ورته مشر نه ښکاري. کله ورته وایي لکه سب جوړوئ نو څه مشران خو د خرو په شانتې ولاړ دي. لکه ته دا مشران دي ظالمه ګډې وډې وې. نو هغه ادب چې دی نو هغه لاړو، دا حیا لاړه، ختمه شوه. شرعي حیا دا ختمه شو. نو ځکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ابن قیم نقل کوي نور علما، چې الله تعالی د یو قوم او د یو بنده هلاکت غواړي نو حیا تې والي. کله چې حیا لاړه نو بس دې مستحق د چا شو؟ د عذاب شو. بیا عذاب را روان شي. اوس حیا یو بین العبد و ربه ده، او یو بین العبد و بین الناس ده. یو د الله او د بنده په منځ کې حیا ده چې حیا شرعي ورته وایي. د هغې په باره کې نبي علیه السلام فرمایي، د امام ترمذي حدیث دی، یو ځل رسول الله صحابو ته وایي استحیوا من الله حق الحیا، چې صحابو د الله نه په حق حیا سره چې کوم دی نو ځان حیادار کې ویریږئ. نو صحابه ورته وایي چې قالو انا نستحي یا رسول الله، مونږ خو ډېر زیات حیا کوو. او واقعي صحابه ډېر حیادارو. قال لیس ذالکم، دا نه یم دا کومه چې تاسو وایئ، ولکن من استحیا من الله حق الحیا، دا الله نه چې حق حیا کې نو هغه دا ده فلیحفظ الرأس وما وعا، دا سر او د دې سر سره چې کوم متعلق اندامونه دي نه دې حفاظت پکې، د سوچ، د فکر، د دماغو، د سترګو، د غوږونو، د ژبې، د خولې، دا ټول چې کومه دی د سر سره متعلق دی. سوچ په دې ټیک وي، صفا اندرون کې به پاک وي، کینه بغض حسد به در پکې نه وي. نظر به دې ښه استعمالیږي، غوږونه به دې ښه استعمالیږي، ژبه به دې ښه استعمالیږي، حرام خور به نه، خوله به دې صحیح استعمالیږي. نو چې سړی په دې باندې سوچ وکړي چې هلکه راځه اوس ګورو زما دماغ او سوچ څنګه استعمالیږي. که دا غلط استعمالیږي نو ته د الله نه حیا نه کوې.
که دا سترګې غلط استعمالیږي نو ته د الله نه حیا نه کوې، که دا غوږونه غلط استعمالیږي نو حیا نه کوې، که دا ژبه غلط استعمالیږي نو حیا نه کوې. نو نبی علیه السلام ته فرمایي چې د سر حیا داره فلیحفظ الرأس وما وعا، او دویم نمبر ولیحفظ البطن وما حوا، او خېټه او د خېټې سره متعلق څه دي نو دا ټول چې کوم دی نو دا په کنټرول کې ساتي، دا د شریعت خلاف نه استعمالوي. خېټه خوراک دی، خواهشات دي، دې سره دې کنټرول ساتي، نو دې حق حیا کې چې کوم دی دې موجود دی. ولیذکر الموت والبلا، او بیا دې مرګ هم هیر نه وي، مرګ یې مخې ته وي چې یاره مرګ خو شته. او دا انسانان چې کوم دی نو تاسو ته پته ده مرګ حقیقت کې مونږ نه منو. ګوره مرګ څنګه نه منو چې انسان هغه کارونه کوي چې هغه کارونه د سبا د تباهۍ دپاره وي، نو دې مرګ نه مني که نه. که فرض که د سبا کارونه ده ته پته لري سبا له زما سره به حساب کېږي، او چې زما سره حساب کېږي نو څه به کومه، نو دې د هر کار د غلط پرېږدي نو ده ته پته ولګېده دې د سبا غم ورسره شته، د مرګ تذکیره کوي. ګورې نن سبا خو عجیبه غوندې کار دی، پخوانه به هم دې مړو کې به د جنازو کې به ډېر لوی یو څو ورځو پورې یو پریشاني وه، یو غم به د انسان سره ورسره و، او بیا پر جنازو کې به هم خلک چې کوم دی نو ډېر متحیره و، پریشانه به و چې لکه سوچ به ورسره و چې دا سړی خو مړ شو خو زما خو هم نمبر دی. اوس فتنې دومره زیاتې شوې او د انسان اندرون دومره بې حسه شو، د سبا غم ختم شو. سبا غم ختم شو نو جنازه کې هم خلک ولاړ یو دا ګپونه او شپونه او خنداګانې کوي، او چې بیا در باندې سم مولوي صاحب دی که شیخ صاحب دی هغه پېښ شو جو جنازه یې دله سیند ته واچوله، چې په 20 سکنډه کې چې کومه دی یا په 30 سکنډه کې جنازه کوي، او خلکو ته وایي یاره وایي خلک نن سبا په ملا تړلی، نو مولوي صاحب ته چې ګنټه تقریر مخکې کوو نه د خلکو په ملا خو دړ نه و، هم د خلکو دماغ وخوړه، نه به حدیثو نه پکې قرآن و، او نه دې پکې چې کوم دی څه اقوال ویلی چې چا ته څه فایده میلاو شي. نو تا یې داسې اوږده اوږده تقریرونه کول نو د خلکو په دې ملا باندې دړ نه و. خو اوس په 2 منټه جنازه باندې چې کوم دی سړي په ملا باندې دړ لازي سړی مړ کېږي، نو که په ولاړې نه شي کولی چې په ناستې دې کوي که نه. نو هغه جنازه هم چې دی نو هغه خو هم لاړه شي په سیند باندې لاهو شي، چې یو سړی دی 80 کاله او 50 کاله عمر یې تېر کړی دی، او هغه په دې 40-50-50 کاله کې د دنیا بغاوتونه کړي دي، او ته الله ته درخواست کې او الله ته ننواتې کې او الله ته وایي چې یا الله دا بنده د دې جنازه مونږ کوو، خو مونږ درخواست راغلی د درخواست منظور کې، او ته په دې طریقه باندې راغلی چې تا درخواست نیولی دی او سیده چې کومه دی نو د افسر په مخ باندې ورواچې چې دا درخواست په منظورې او ایسته وتښتې. نو هغه افسر به وایي چې ورېږه سور لیکل به کې راپاسه سور راپاسې به سره لیکل وکړي که نه، چې ټول عمر چې کومه دی نو هم ستا یو درخواست به نه قبلېږي. نن مونږ چې کومه دی نو جنازې چې کوو نو څه کوو، د مړي جنازه هم دغه شانتې کوو، ورګزارو یې ورګزارو صرف دې ته تکړه دي نیت تړی او نیت تړی، نیت تړی په څه پورې وتړي، لرګي پورې ونه پورې څه شي پورې وتړي، د مړي په دې خپه پورې وتړي. نیت تړی څه شی دی، شیخ صاحب هم نیت تړی او مولوي صاحب هم نیت تړی، او یو پکې دا چغه کې چې ځان ته را موحد وي نیت حاضر کوي، ولې دا څه غیر حاضر دی، څه ټول بدعات. نبی علیہ السلام کم کار کړی دی نو هغه نه کوي. نبی علیہ السلام خو راغی جنازې ته مخکې شوی الله اکبر، نه مخکې بسم الله کړله، نه انی وجهت ویلی دی، نه نویت ان اودیه لله تعالی واربع تکبیرات صلات الجنازه او فرض الکفایه دی، په سکول کې تبعی را کړله، نه چې کومه دی نو دا ویلی دی. خو راغی او بس دغه ځای له راغی ته 11 بجې جنازې له چې ځې که نه یا 10 بجې جنازې له ځې ته نو که لږ ځګي له ځې نو څه شي له ځې، خو دغه نیت ته په زړه کې اراده را که نه، نو خانه دغه چغې به وباسي، نیت تړی او نیت کوي، د عوام نه یېرېږي، دا دین شو دا ایمان شو.
او بیا چې جنازې ته مخکې شي نو چې هغه څلور تکبیرات پکې فرض وي په خپله خوله وایي پردۍ خولې خلک وایي څه تکبیرات په پردۍ خوله وایي دا اهتمام ختموي څلور تکبیرات فرض د دې اعلان مقصد دا نه دی چې دا داسې ښه سړی دی خلقو ته دا کوي دا اهتمام د سورت فاتحې ختموي په جنازه کې چې په جنازه کې سورت فاتحه ویل چې لا صلات الا بفاتحة الکتاب نو که جنازه مونځ وي نو فاتحه به پکې خامخا وي نه هغه ختموي نو که فرض که داسې نو لہذا هلته هم دغه حل دی چې بې حسه شو انسان په جنازه کې مسخان دا خبرې کوه زما هغه جمله پکې یاد ساتئ چې د کلي قمقل نه پېژنې په جنازه کې به خبرې کوي دا به د ټول نه غټ قمقل د کلي لہذا یو دا شو چېره د بنده او د رب په منځ کې حیا داره خپل سر مکمل کانټرول کې خپله خېټه کانټرول کې ویذکر الموت والبلا او مرګ درته یادي مرګ هیر دی زمونږ نه وره او دا مرګ ولې هیر دی حیای شرعي را پکې نشته او بیا دا هم رانه یې دي چې ورستېږم به او زړېږم به او ریچم به او چینجي به یې او په دې قبر کې به یوازې پروت یم دا غم دا پیدا کول پکار دی د دې وجه ان من استحیاء من الله استحیا الله تعالی وایي دا الله تعالی چې کله بنده ډېره حیا کوي که نه الله ترې حیا وکړي چې ډېره حیا وکړي الله ترې حیا وکړي حیا ترې حیا څه وکړي الله یې معاف کړي الله تعالی ما له دنه حیا راځي ډېر حیادار دی نو یو دا خبره شو دویم نمبر د بنده او د انسانانو په منځ کې حیا هغه دا را چې ته داسې قباحتونه ونه کې چې اخلاقي لحاظ سره ته وغورځېږې چې د مشر مخې ته داسې کار وکړې چې هغه مشر وایي دا د چا بچی دی دا د چا زوی دی وایي د پلانکي زوی دی ښه دا د پلانکي زوی دی نو بیا هغه به کې د پلار هغه عیب هم راوباسي هغه پلار هم د سړي زوی نه وایي هغه پلار هم د سړي زوی نه وایي داسې که نه او یا چې کومه دی نو صحیح دا نسب او خاندان چې کومه دی څه حیثیت نشته دی خو بعضې نسبونه داسې چې هغوی د خپلو بچو د خلقو تربیت کړی نو هغه اثر پکې موجود وي اثر نو بیا چې کله دی غلط کار وکړي دا څوک دی پلانکي زوی دی دا پلانکي زوی دی که نه خاندان یې داره نسب یې داره دې ته ویل کېږي څه شی دې کې چې دی نو هغه عرفي عیب چې کوم دی راوباسي او که فرض که سم کمالي باادبه ځواني دا څوک دی پلانکي زوی دی ماشاءالله الله ول ناشنا بچی ورکړی دی ناشنا بچی ورکړی دی وایي نه دا دعا چې کومه دی د دې مستحق چې سړی ګرځي د دې لپاره څه اسباب وي د دعا مستحق چې ته د غیر نه بلکې د دشمن نه د هغه د خولې نه دعا را ایستل غواړي باادبه جوړ شه حیادار او باادبه جوړ شه او باادبه بچی باادبه انسان هغې ته خلک بې اختیار دعا کوي یاره ډېر باادبه انسان دی د دې وجې نه خلقو پخوا نه ادب غوښتلو دعاګانې به یې دې لپاره کولې مولانا جلال الدین رومي رحم الله خپل کتاب مثنوي کې د پارسۍ کتاب دی 3 جلد کې دی په شعرونو کې آداب دي او حکمتونه دي دا ذکر کړي دي نو هغه وایي از خدا جویم توفیقی ادب بې ادب محروم و گشت از فضل رب وایي د الله نه غواړم با ادبه جوړ شم بې ادبه سړی د پلار مخ ته وردانګه د مشر مخ ته وردانګه د مور مخ ته وردانګه د رور مخ ته وردانګه د امام مخ ته وردانګه د عزتمند چې کومه دی مخ ته وردانګه دا کوم انسان دی دې ته خو شرمخ وایي دې ته خو ګیدړ وایي دې ته سپی وایي دې ته خنزیر وایي دې ته زمری وایي دې ته حیوان وایي دې ته انسان نه وایي مسلمان خو ډېره لویه خبره ده وایي د الله نه غواړم چې با ادبه جوړ شم بې ادبه سړی د الله د فضل نه سوي دا محروم وي نو یو ادب دی او دویم نمبر خدمت دی چې کوم سړی خدمت کوي که نه نو هغه ته خلک دعا کوي او کوم سړی چې ځان نه محنت کوي که نه محنت کوي منډه تړله وایي مزدوري کوي دیاړي کوي غلا نه کوي ډاکې نه کوي خلک تنګوي نه نشې نه کوي تماشې نه کوي آیس مایس چرس مرس نه څکي خلک وایي مړه ډېر خدمتي ډېر محنتي هلک دی الله دې ولا صحت ورکړي الله دې کامیاب او څلورم نمبر روحانیت روحانیت ته دې څلور دریو نه پس راځي ادب خدمت محنت بیا روحانیت راشي انسان عبادات کوي ذکر کوي تلاوت کوي مونځ کوي خلک وایي هلکه ډېر نیک سړی دی دا سبب دي د چا د دعا دپاره نو د بنده او د انسانانو په منځ کې هم دا خبره ده
چې دا بنده نه د انسانان تنگ نه وي، نه د اخلاقونه، نه د کردار نه، نه د معاملاتو نه، نه د مشرۍ نه، نه د کشرۍ نه، څوک تنگ نه وي. دې ته ویل کېږي څه شی؟ حیا د بنده او د انسانانو په منځ ځان کې حیا پیدا کول پکار دی. په دې وجه باندې دا جمله یاد ساتئ چې اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. حیا چې لاړه هر څه ختم شو، انسان چې کوم دی برباد شو، ایمان برباد شو، د انسان چې کوم دی عزت هم لاړو په سین باندې لاو شو. صحابه ډېر بحیا انسانانو، ډېر بحیا حیادار خلک. امام احمد ابن حنبل دا خپلې پردې خیال به هم ساتلو که نه. امام احمد ابن حنبل چې د قرآن مجید دپاره په یو فتنه کې چې کوم دی د بنو عباس په دور کې و، مامون الرشید مردار چې کوم دی هغه دې بنیاد ښودلی. او تاسو په تقریرونو کې مامون الرشید دا او امین دا او مامون ته ګوره مامین ته ګوره، یو پکې د سړي زوی نه و. دا نومونه چې کوم دی نو دا هم نار خر نه شي وړی. دا نوم چې سړی حیران شي داسې نومونه دي ښایسته ښایسته، نور سړي زامن نه و سوا دا وروستو آخري معتصم نه چې هغه لږ څه کار وکړو. معتمد بالله و معتزد بالله و مستنصر بالله و امین بالله و مامون بالله و نومونه نار خر نه شي وړی. نو هارونو دغې شیدونو چې امام احمد ابن حنبل د یهودو د خوارجو په مقابله کې ولاړو، نو تاسو ته پته ده وهلی کېدو، خو قرآن یې نه پرېښودو، د قرآن دپاره ولاړو. نو هغه د وهلو په زرګاو خلک ورته ولاړ دی او په یو تخت باندې داسې یو ځګی دی، په هغې ولاړ په درو یې وهي، ینې ته بهیږي، څوک ورته باس نه شي کولی. نو یو ګزار د هغه په دې لنګ باندې ولګېدو، لنګ یې کولاو شو. چې کله لنګ بحیا و که نه، چې لنګ یې کولاو شو نو بس اسمان ته یې وکتل، بس تش اسمان ته وکتل. بیا تاسو ته پته را په خوله باندې چغې ته ضرورت نشته چې سم سړی تعلق بالله درد، بیا دا زړه چې کوي دا کافي دی. نه په خوله څه وویله او نه یې چغې کړې او نه لاس یې اوچت کړه او هېڅ یې ونه کړه، خو صرف بره یې وکتل او په دې هوا کې دوه سپین لاسونه راله او د هغه دا لنګ یې مضبوط کړو، غوټه یې وله ورکړه. نو په هغه وخت کې چې کوم دی بادشاه یې وخت چې وکتل، خلکو وکتل، حیران شوي دا څه دي. تپوس یې ترې وکړو چې تا خو بره وکتل څه مسله وه، دا لاسونه او ما ته هم پته نشته څوک وو، فرشتې به وې. وایي څه دې وویله؟ الله سره یې په زړه کې، الله ته یې په زړه کې وایي چې یا الله ستا د کلام دپاره ولاړ یم، هر څه برداشت کولی شم، پوټي پوټي شم دا برداشت کوم، قتل شم، شهید شم، وهل ټکول هر څه برداشت، لږه تنده، خو دا خو نشم برداشت کولی چې ستا د کلام دپاره دې ولاړ یم او زه دې بربنډ شم، زما حیا دي چې کوم په سین لاوشي. نو بس دغه خبره یې په زړه کې راله، نو بس په هوا کې لاسونه راله، بس خبره ختمه شو، فتنه او فساد هم ختم شو. دا حیا ده. کله چې حیا په انسان کې وي بس زړه کې درد بیا به هغه کار کېږي، چې حیا لاړه هېڅ هم نه کېږي. الله تعالی دې نو با حیا ایماندار جوړ کړي، سره زموږ بچي او زموږ کورونه او زموږ نارینه زنانه ټول الله حیادار کړي. وما علینا البلاغ.